ولك بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن. عام طور باندې مصنفین چې دي زاغه پرې د خپل بوایو زمون مصنف رحم الله د بیان پس درهن بیان کوي زکه بیان ته درهن ضرورت وي سړی بیو کی نبه عام طور باندې قرض جوړیږي به کې رهن دي لغت کې حبس ته ویل کېږي راولو دا او اصطلاحي تعریف عبارة عن نقد وثيقة بالمال عن نقد وثيقة دا د وثيقي عقد دی په مال سره ورپسې تعریف ډېر مزیدار دی. دویم جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن یو شی ځان سره تغیر کی او بحق یو حق دی دغه په وجه غیر کی او دا داسې شی وي چې ته د دین خپل حق وسولولای شي یو شی ځان سره قید کیږي کې دی یو حق په وجه او داسې حق وي چې دا کوم شی ځان سره غیر کړي دی یعنی رهن شی مرهون دا غینه ته خپل حق وسولولای شي پوهیږي په خبره باندې. خجی بیل څه شرایط دی ورلنه دغه ذکر کو بلکې اول الصلاحات رهن عام طور باندې دی عقد ته ویل کیږي خپل معنی دی عقد والا معنی ده او کله کله شی مرهون تم خلق رهن وای کوم شی رهن کې خود لیکيږي مرهون هغه شی دی چې رهن کې خودل کیږي ارتهان رهن کې خودل راهن کم کس مانی چې قرض وي او خپل شی بل سرک دی د تراهن ویل کیږي. مرتهن کم سره چې کی خودل کیږي کم چې د چا چې قرض وي. مرهون به هغه بدل مرهون شی مرهون ته ویل کیږي قرض ور پورې دی دغه قرض مرهون به دی. عدل لفظ په دې کې راځي راته عدل کله کله دی د سکی راهن او مرتهن چې دا شی مرهون چې دا د مرتهن په ځای باندې یو درېمګړي سره کې دی هغه درېمګړي تعادل ویل کېږي. د رهن حکم سره رهن دا یو مباح عقد دی واجب او لازم نه دی یعنی جایز دی. اوس شرایط دي ځینې د رهن سره متعلق شرایط دي پدې کې دو شرط دي او که یو تی جوړه شرط دا دی چې دا په یو شرط باندې مشروط نه وي دا چې شرط باندې بنې مشروط چې هغه د رهن منافي شرط وي او نو که مناسب شرط هغه صحیح دی حالکه شی مرهون در نزان سره اقدمه کبټیم د پیسې ادا نه کړل قرض به بد خرڅومه حق به وصولومه دا شرط بس ټیک دی ښه دا ور سره مناسب دی. او دویم نمبر معلق به وقتین بنوي پلان کې وخت کې بتا سره شی رهن دمه ذکر اثباتات دي خیال ساتي اثباتات شرط پورې معلق کول یا وخت شرط باندې مشروط کول یا وخت پورې معلق کول د دوه ټیکنیس اثباتاتو کې لکه بيع وغيرها نکاح ولا او کوم چې اسقاطاتی کنه هغه کې هغه وقت هغه کې شرط هم لګول شي وخت پورې معلق کول شي لکه طلاق شلو دغه شان نور شي چې استاد ملک نوزي اتاق وغيرها ازین کې واچوي ښه اثباتات شرط پورې مشروط کول یا وخت پورې معلق کول لا ټیک نه عام طور د څه قاعده ده. هجی د فریقین متعلق شرایط دراهن او د مرتهن بس دواړه صاحب عقل وي نابالغ کې دي خو چې عقلي او حریت هم ولا شرط نه دي اسلام هم ولا شرط نه دي ذکورت هم ولا شرط نه دي. مالی رهن متعلق شرایط کمال چې من رهن کې کېدو داغه متعلق شرایط یعنی شی مرهون سید
مرهون به یادوم مرهون به دیر بار قاعده ده ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه د کوم شي بيع چې جایز رهن هم صحیح دی او د کوم شي بيع چې نه د جایز رهن هم نه دی صحیح رسې بدی باندې خان دغه مرهون به دانه دی یار مال رهن یادوما شی مرهون یادوما کوم چې رهن کې کېدو هغه یادو مرهون به خو مونږ ویلو کنه اقرض ته ویل کېږي نو مال رهن چې شی مرهون دغه متعلق دغه شرط شو چې بيع جایز و دا شی په رهن کې خوستل شي او د کوم شی بيع چې نه و جایز هغه رهن کې هم نشي خوستل دې لپاره به فقهاو لک تفصیل ذکر کړل لکه مال وای مال ځکه کوم شي خرڅول شي چې مال وای کنه مبيع کې شرط ده کنه دا به مالی او مبيع به موجود دی دویم شرط به کې دا دی چې کوم وخت کې شی رهن کې دی دا شی مرهون به موجود وي او دریم شرط قابل قیمت شی وي ځکه قابل قیمت شی کني بیم جایز نه او څلورم دراهن په ملک وي ځکه چې راهن ملک نه یو شی خرڅول شي ها کړه بل چانه یو شی اجاره کی یا عاریتان رواغستو چا سره راهن دین سیده ځکه بل یو کس چې خپل شی بل لور کړه ل خرڅ کې خرڅول شي کنه دغه شان چا چې د لور کو وای چې د توي تیر ل خرڅ کا نه به خو به جایز نو سران کې خودل شي پنځه شو کنه څلور شو اول مال بوي دویم معاملې په وخت کې به موجود وي او دریم قابل قیمت به څلورم راین ملکیت کې وي پنځم د بيع قابل وي او شپږم نمبر معلوم شي به ځکه چې مبيع مجهوله به ټیک نه او وم نمبر مقدور التسلیم به سپارلو باندې به قادر وي دا ټول مبيع شرایط کې اساس ذهن کې البته څو صورتونه مستثنا دي چلته به جایز رهن نه دي سي ان شاء الله ویو به اعلان ان قریب روان دي مشاشه غیر تقسیم شده به جایز ده رهن نه دي سي او یو شی چې مشغول دی د بل په حق باندې به سیده رهن نه دي سي د بل حق سره متصلي به سیده کټکې بيتي او رهن سي نه دي د درې د مستثنا دي خپل کتاب کې راځي په دې باب کې شل بحث دي انتهي آسان دی او انتهي اهم د معاملات دي غره ټول وزکو چې بالکل درته بیا د یادي نور دي ته اوریدل نه پر اجازه درځي ولا سبب تاسو ولې ونه اوریدل غلطم کړی دا تاسو تینه دی اوریدل تاسو غلطه کړی بده خامخا اوري ګورئ اول شرط چې رکن دی نو رکن د رهن چې هغه ایجاب او قبول له بعض خلکو یې صرف ایجاب دی اصل کې مسله دا ده چې بلکې دا قاعده ده چې تبرعات کې ایجاب چی بس دارو کې قبول نه څنګه تبرعات چی او کوم چې معاملات دي عوضونه پکې ویناغي کې به قبول هم رکني نو باز خلک دې ته خالص تبرع وي نو بس دې بوجه صرف ایجاب وې دارو کنده خوشون کې مقابله کې دینم وي نو صحیح دار چې صرف ایجاب نه مفتابي رایده د قبول هم رکن دي ایجاب او قبول دواړه ارکان دي الرهن ينعقد بالايجاب والقبول بير بسي ويتم بالقبض دا شرط لزوم دی که قبضه چې دا شرط انعقاد نه لدین غیر هم رهن منعقد کیږي البته رهن لازم نه که ایجاب او قبول وشي او مرتهن چې دی قبضه ونکې نو رهن واپسی کولی شي چې به یې رهن نقد مسره چې کله هغه قبضه وکړه لوس لازم هم شو نو شرط انعقاد نه لدین غیر رهن منعقد کیږي البته شرط
لزوم دی چې کله دا قبضه شوله لزوم رالی اوس راهن و بسی دا شی نشي کولی به د قبضې لپاره علماء شرایط ذکر کړي چې دا قبضه به د راهن په اجازت باندې وي که صراحتن وي او که دلالتن وي د راهن په اجازت لکه به بیا فاسده کې ستاسو ذهن کې کنه قبضه کې موږ دا ویلو چې د بای په اجازت باندې به مشتری قبضه کوي هلته صاحب د هدايه وي که صراحتن وي او که دلالتن وي بلکې قبضه لپاره تخلیه کافی ده ثم يقطع في القبض بالتخليه تخلیه چاته ویل کېږي چې د قبضه کم موانع راهن ختم کې مرتهن ته وي چتوي وهي عباره عن رفع المانع عن رفع المانع قبل القبض څومره موانع چې ختم کی دویم شرط مرتهن بر خپل قبضه کوي مرتهن بر خپل قبضه کوي یا بر د څوک نائب وي ولی که وسی که وکیل وي دی به قبضه کوي پوه شولې به بهرحال مخکې راځي یو باسو شو د ارکانو بیان وز شرط بیان ورلکې کله چې مرتهن قبضه وکړي د شی مرهونه د شي کې شی مرهون کې چې درې صفاتو موږ وختي شرایطو کې ذکر هم کړل کزین کې وي اول محوز یعنی دا شی به تقسیم شوه وي که تقسیم شوه نه یرسو مسله روانه د بیران کې خودل ټیک ندي ځکه کوم شی چې قابل تقسیم یو ته نه تقسیمه نه کې بل قبضه ورکې ټیک نه لکه هیبه هم نه دي سي صدقه هم نه دي سي اول به تقسیم کې به ارڅ کوا تاسو به شولې نو شرط ولدار چې دا شی به قابل تقسیم یو دویم دا به فارغ وي یعنی د راهن په حق باندې مشغول نه دي بیان روان دي مثلا اچھا جی یو سره کور چاته برهن کې ورکی او باغې کې د راهن سامان پروت وي دلته هو مشغول دی په د راهن په سامانونو باندې حق باندې دا اوس ټیک نه دی او ممیزا دریم شرط پکې دا دی چې د راهن د حق نه وجودا وي لا متصل به سره نه وي لکه مثلا یو سره میوي چاته برهن کې ورکی او ونه مرهن کې ورنکی نو زلته دراهین د حق سره شی مرهون متصل دی د ونه سره تاسو ورسېدلې به نو درې شرط مو ویلخه تقسیم شوه به وي دراهین د حق نه فارغ وي او دراهین د حق نه جدا وي دا درې شرط دي نو کله درې شرطونه او قبضه وشوله شرط لزوم موجود شو تم العقد فيه بس شی مرهون کې باقت تام شي او ترڅو چې قبضه نه شي نو موږ وخت ویلیو کنه شرط لزوم نه دراغله شرط انعقاد شوی د لکبای کې چې کله خیر رؤیت وي راهین بخيار کې دي بلکې خيار عیب وایا خیر عیب چې بګي عیب مو بیا کې پیدا شي واپس کولای شي کنه دلته د حساب دی فراهن بالخيار ان شاء سلمه اليه وتود اسبري وان شاء رجع عن الرهن ويودي وتوي بيزت كما قد مر سره درهن کړي نه در سره دما بهرحال کچري شی مرهون راهن د مرتهن سره کیدی نو بس شی به اوس مضمون شي فإن سلموا إليه فقبضوا دخل في زمانه مرتهن په زمان کې به داخل شي مرتهن په زمان کې څنګه داخليږي دې بیان کوو خو سره روان دي تاسو به د دوه باسونو باندې پوه شئ یو د رکن بیان وشو او دویم نمبر د شرایطو بیان وشو دریم نمبر ما يصح الرهن به کم شی دی چې باغې ایواز کې ترهن کې خودلې شي نو دوه قاعده به کې دی لګولې دي اول چې دین به وي دین او دویم نمبر مضمون بموي نو چا دوړو نه یو جوړ کړی چې هر دین مضمون وي مضمون خو به جنې کنه چې دا غي هلاک او استهلاک دوړو صورتونو کې تاواني نو هر دین د سی چاله د قرض ور کو اخبار کاغه هلاک شو کو هلاک کو تاوان پی کني نو بعض علما وایي دا دوړه یو شی دی او بعض وینه دوړ حکم دوړه بیل بیل فائدہ ور کوي
اول نمبر دین بوي او دویم نمبر مضمون بوي نو وای د مضمون نه مراد هغه دی چې د سې دین به چې په الحال به هغه زمان وي چې په الحال به هغه سوي زمان وي او کله سې دین وي چې هغه ورستو واجبېږي هر لکه رهن بالدرک لکه زدي اسب بني سبته يوم چې لکه د عمران ملي سم کتاب والا او بس پیسونه به غم شزه به لدر کم کاغه در نکړي نو په الحال ما نه رهن گدي دا صحیح نه ده لکه ما من یو شی نه دی واجب کله به واجبېږي کله چې عمران ملي سم به سي ور نکړي به ما باندې به سي واجبېږي نو په الحال چې پیسې به ما نه دي واجبې دا غیر هن ما نقدي دا صحیح نه ده نو مضمون مطلب وای دا دیکھا بهرحال دای درېمه مسله شول چې بدین کې بسې وي او هغه دین به وي چې هغه مضمون وي په الحال به د غي زمان وي پیږي پی درېمه مسله درهن حکم رتبه نه کله چې راهین د مرتهین سره شی مرهون رهن کې خودلو زمونږ د حنا په منځ باندې دا شی مرهون به اوس مضمون به وي بالاقل من قيمته ومن الدين دې شي کوم قیمت دی دا او کوم قرض په د مرتهین ورپورې دی د دوړو کې چې کم قیمت ویږي کې به زمان وي صرف ګټه ولګوي خبر آسان ده د شی مرهون با د مرتهین سره په زمان کې کم زمان کې وي دین او د دې شي قیمت کې چې کم اقل له دا غي زمان وي لکه مثالونه سره خبره واضحېږي درې مثالونه به جوړو اول صورت چې دین او د شي قیمت برابرۍ د حساب مولوی سما نظم مثلا لز درهم ورپوري دي د سی به وي لز روپۍ مې په ورپوري دي یا شهر سره نه کې خود له هم د لز روپو دي نو کدا شی اوس ما سره هلاک شو دواړه برابر دي کنه بس قرض به ختم شي مضمون دی هلاک سهلاک دوړو کې تاوان دی ورسېدې به قرض ختم دیم صورت د ما سره ما په لزر روپۍ پوری دي او ما سره د 5000 روپو څه شي کې خودلو نو موږ وسویل مضمون بوي باقل من القيمه ومن الدين د څه وکنه اوس د 5000 روپۍ مان هلاکه شولې مضمون صرف د 5000 روپۍ دي ځکه دلته قیمت کم دی د دین نه نو مضمون به بالاقل من القيمه باقي 5000 روپۍ ما خو به 10000 روپۍ وی هغه به پور پوری براله راکې تاسو ورسېدلې دریم 10000 می پور پوری دي 15000 روپۍ څه شي ما سره هن کې خودلو نو اوس کله 15000 روپۍ شي ما سره هلاک شو بس ما دین ختم شو د ربانی حق نه دي ولی من ویلی مضمون بوي بالاقل من الدين ومن من القيمه ومن قيمته ومن الدين دا سم ویلو کنه دلته دین کم دی دین د دین پورې به زمان وي 10000 روپۍ پورې بس ازما زما خلاص شوله مطلب زما کوم قرض به ور پورې ختم شو هغه زمان شته باقي 15000 روپۍ شی او 5000 بکی زیتی ځای شولې هغه سره به څه کو هغه مانته ځکه مضمون بالاقل من قيمته بي من الدين دلته من الدين کم دی بس دا زمان دی باقي امانته د پیګي درې سرزونه جوړ شو امانت کې به قانون توصیات دی هلاک په صورت کې تاوان نه یې هلاک په صورت کې وي اگر دا شی ما قصدن هلاک کړی وي به 5000 روپۍ هم بس ورکوم او خپل هلاک شوی نو به زما خرڅ خلاص شي او د کوم شی دا هم د هلاک شي ایو خبر وزن کیا د ساتي د دې شی مرهون قیمت به کوم وخواله لګو کوم ورځمانه چې هلاک شو دا ورځي والا بلګو کوم ورځمانه چې شی مرهون قبضه کړو داغي د یوم القبض قیمت به لګو په ورسېدلې ګورئ هو مضمون بالاقل الف لام به داخل شي کني غیر منصرف دي مساله چې ثلاثيه ده ګوره من قيمته ومن الدين فاذا هلك الرهن في يد المرتهن اول صورت وقيمته والدين سواء صار المرتهن
مستوفيا لدينه حكما. دویم وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة. هلاك بصورت کې به تاوان نوي، سهلاك بصورت کې به وي. او دریم وإن كانت قيمة الرهن أقل من ذلك سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل على الراهن. کوم چې باندې شول زيتي قرض غي باندې به رجوع کوي. ورسېدلې به راځي اکم شرایط لګولي او هغه کې اوس احترازي مثالونه بیانوي. نو یو شریک شي چا رهن کې خودلو دا صحیح نه ده. ځکه رهن مقصد دا دی چې دا شی مرهون به د مرتهن په قبضه کې. نو که شریک شو نمبرواری به کوي، میش به د مرتهن سره او میش به د بل شریک سره. او که د دې راهن سره راهن نیم ورکو نیم ورنکو د شریک شو چې ځان ور سره کې شریکو به با نیم یو میش به د مرتهن سره یو میش به واپس راهن سره. تاسو خبره معنی پوه شئ. هدي ولا يجوز رهن المشاع. ضابطه لكلي أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون بل شسر متصل آغا شسر مرهون نو لم يجوز جائز بنبي. ضابطه يادا شولا وجسد لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده. شيء مرهون قبض ځان لنی کیږي دا بدی بلکې خلګي خدا ولا رهن ثمرة. بره الذي اول نمبر رهن د موشاشي دا صحیح نه دی. او دویم نمبر رهن د میوه على رؤوس النخل دون النخل. هغه په بوټو کې بغیر د بوټو نه ندلته هغه لوف نشر غیر مرتب دی، ممیز نه دی. ممیز یعنی د راهن د حق سره متصل شي راهن کې ور سره کې خودلو دا ټیک نه ده. او دغه شندري بل مثال هم دی ولا رهن زرع في الارض دون الارض. فصل رهن کې کی دی او زمکه نه نظمکه د راهن ده دغه حق دی. فصل هغه رهن کې خودلو د راهن د حق سره متصل شي مرهون دی. تاسو بیګی پی دا خبرې غره موږ ته نه وی دي کدين به مسائل شروع کوم لې سب دې کې بوده به ورکه. او درم دا نفرش مال غیر مرتب دی کې ویلی مشغول وکنه. ولا يجوز رهن النخل والارض دونهما. ازمکه رهن کې دي بغیر د فصله. نو اوس خدلته دراهن په حق باندې مشغول دي ازمکه چې هغه دغه فصل به کې ولاړ دی یا بوټي ورکی بوټي رهن کې ورتا بغیر د میوونه. نو بوټي رهن کې ورکو او دغه بوټي د راهن په حق باندې مشغول لې چې غمی بي دي او رهن کې نه دي ورکړي دا جایز نه پوهه شولې به. مرحل من شروع کې ویلو د کوم شی به جایز ده غیر هم جایز ده. دغه درې شی نه چې دي به جایز ده د مستثنا دي قرآن جایز نه دي دغه درې صورتونو. بل تفریق منګه شروع کې ویلی ولا يصح الرهن الا بدين مضمون ویلی مو کنه. نو په اماناتو کې بیان ده سي ځکه امانات هم مضمون نه لکه ودایع رواله. ودایع د حقیقت کې امانت د موږ ورته امانت وایو. ودایع څه ته وایي پښتو کې ته موږ امانت وایو. ودیار سره روان دي او امانت هو هر غشي ته ویل کېږي چې هلاک په صورت کې توان نه استهلاک کی دا هم د ټولو ته. لکه عواری یو شی چې عاریتن ورکو دم امانت دی. هلاک په صورت کې توان نشته استهلاک په صورت کې شته. بهرحال چاله دی یو شی سوال باندې ورکو چې زبس استعمالوي مفت کې به بیره واپس راکی نغه ځان سره څه شهر رهن کې دی نشي کې خودلې دیني مضمون نه دی. مضاربات مضارب رب المال ته وای ما سره هن کې څه کېدا نه دا صحیح نه ده. ځکه د رب المال لکه مال هلاک شو توان خو به نشته امانات نه دي. مال شرکت هم امانات نه دي. یو شریک مال د بل سره هلاک شي توان پینی نو که یو شریک بل ته وای مال درکو ما ګټه به کوا خو ما سره بس رهن کې کېدا صحیح نه ده.
تاسو پوه شئ خجی بیا سلام کی رأس المال په عوض کې رهن کې هودل سیدی ځکه غدینی مضمون دی دیسې مولوی صاحب باندې زه غنم ورخرڅوم شپږ میاشتې بس به غنم ورکوم او مثلا د لس زرو روپو دي توجه جي تاسو ته پته ده بیا سلام کې په پیسو باندې مجلس کې قبضه کول دا ضروری دي ویلې مو کنه اداره ته وي په دې مجلس کې نه ناس جدا شوی نه او پیسو په ځمانه د پلان کې شزان سره هن کې کېدا نو دا صحیح ده ځکه دیني مضمون دی دین مطلب چې په تین سره نه متعین کیږي پیسې دي او زماني هم شته تاسو ورسېدلې کنه دا یو مسله دغه شان به سرب کې پیسې په پیسو باندې یو طرف مجلس کې یو پیسې ورکړي بل نه دي هغه سره یو شی برهن کې خودلو بس دا به صحیح د دوه صورتونو کې استاذین ته اعتراض راځي چې بیا سلام کې به پیسو قبضه ضروری ده بیا سرب کې په وزن ضروری ده خو نه شوله نو مولوی صاحب جواب یا قاعده ده چې بدل بزید مبدل ودریږي کنه خلیفہ بزید اصل ودریږي ندارهن بزید رأس المال ودریږي بیا سلام کې او دغه شان احد العوزین ودریږي بیا سرب کې پوه شولې پی حتی نتیجه وره ما په دغه نمبر خرڅ کړی ته مال له ضرور په خبر وسو شو مال څه شران کې را کو دی مجلس کې معنا هلاک شو بزس شولا هغه صورتونه دي درې صورتونه دي ښا کوم شی چې مال را کړی هم دا د لزر او د اول صورتي وای آسان دي بس دا چې بشي لکه چې ما رأس المال قبضه کړه خبر ختم شو هم دغه شند وای سرب کې کوم شی را کړو هغه مثلو هلاک شو بس خبره ختم شو رسي بي ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه كم شي كي بيا سلام شوي ده كان اغي كم کولای شي کم دیني مضمون دي ما بدماني غنم ورخص کړ شپږ مېشتې بس بغنم ورکوما انا غنم چي دي قديم زمان شته کنه دیني مضمون دي کې مسلسلان کې خدای شمه يخشى فإن هلك في مجلس العقد كما مجلس العقد کې هلاك شو تم الصرف والسلام وصار المرتهن مستوفيا لحقه حكما بد خپل حق مستوفي وګرځيږي ولې مسله دا چې کوم شي کرهن صحیح ده کوم کنه د اعتبار سره درهن درې اقسام دي یو طرح نه صحیح ویل کیږي هغه د دین په مقابله کې چا نه رهن کې خوستل چاله دي چا پورې د قرض دی دین وای خدین ما فی الذمه کوم شری چا پورې ور پورې دی هغه په بدله کې ترهن دي همدغه شان توجه جی اعیان مضمونه بانفسها هر هغه شی چې هغه عین دی ښه تعین سره متعین کیږي ودا څه شی دی چې چری هلاک شي د قیمت لازمیږي مضمونه بانفسها دی ذکرهن سیده دا خبر می وخت نه کړه وي خو تاسو پوه شوي کنه به ولې چې برهن کم شي کې صحیح کیږي چې خو بدین ودین نه سم مراد ده پتاین سره چې نه متین کیږي پیسې میسي رسې به او یا بعین وی تین سره متین کیږي خو به بدی کې وقید لګیدا سهن به وی شغا المضمونه بانفسها وی که هلاک شي د دې قیمت لازمیږي اوس بعضی شي نه داسې چې هلاک شي قیمت نه لازمیږي سمن وغیرہ لازمیږي لکه مثالونه کې بر الله راشي کا تدې اتفاقی مثالونه لکه شی مغصوب ته وګوره مغصوب د غاصب بلاس کې هلاک شو دا شی مغصوب د غاصب بلاس کې دی نو غاصب ته وایي شی مغصوب منو ما سره څه رهن کې کېده سیده وجه دا دغه شی هلاک شي د کوم قیمت دی غاصب باندې غ لازمیږي نو عین ده مضمون فی نفسها ده تاسو نه رسیدلې بانفسها ده دغه شان مہر ده دغه شان بدل خلع ده بدل صلح ده عندم العمد دویم نمبر رهن فاسد ده لکه شراب او خنزیر رهن کې شراب او د خنزیر په بدل کې او شرهن کې خودل اره صحیح بدی باندې
یا دې سی وای شراب او خنزیر رهن کې خودل دواړه ټیک نه دي نو چا پورې دي شراب پورې دي خنزیر پورې دي دا دین دی خو هغه شان نه کوم شي صحیح وکړه لکه دا هم مال متقوم نه شرعا بل رهن باطل دی لکه د امانات والا او هغه اشیاء چې هغه مضمون وي خو بغیرها وي بیان فسیان وي دې بار مثال کلمه وی فی ید البایع د بای بلاس کې چې مبیع هلاک شي نه دا مضمون بالثمن دی که بالقیمت نه دی یاسم مولوی سمانی ما دا کتاب خرڅ کو د 200 روپو دی ما په 1.5 روپو خرڅ کو یا په 2.5 روپو به خرڅ کو قیمت یې څومره دی 200 دی دا کتاب مالا ورکړی نه دی او هلاک شو هغه روپۍ نه دی راکړي یې روپۍ راکړي دي دوه صورتونو کې حکم دار کې روپۍ راکړي دي او بس بقى ثمن ورکم ګوره مضمون بغیرها شو بیان فسیان شو دې کوم قیمت دی غنه ثمن او روپۍ نه دی راکړي بس دسی نه به راکړي قصه ختم شي پته نه کې پوه شوې کنه کوم دا قاعده ویلي و شکل مبيع د بای بلاس کې هلاک شي بای ختميږي رسي به نو بده کې که څوک رهن دي دا برهن باطل وي نو دو قسم رهنونه یو صحیح او یو فاسد هغه پورې زمان متعلق کیږي او باطل پورې زمان نه متعلق کیږي خجی اور بسې ډېر مزیدار خبره ده وګړه بشرانه تیر شي پنځم نمبر مسله وزرهن عند ثالث مونږ ویلو د ثالث سرم شرحن کې خودل شي درېمګړي سره نو دا جایز ده نو مسله کې کله چې متفق شي په وزن درهن علی ید عدل ید عدل جازا حکم بدای چې نه به ته راهین رخصتل شي نه به ته مرتهین رخصتل شي دا باغ بلاس کې ترغی ترڅو چې راهین مرتهین ته قرض نه ادا کړي چې قرض ادا کو به دغه کس ته شیروالی راهین ته واپس ورکی پوه شولې به او یو حکم شو دیم کله ثالث بلاس کې راشه هلاک شو توان به دراهین کې د مرتهین به ویجی د مرتهین به مرتهین توان څنګه دی خو تاسو یاد دی بالاقل من قيمته ومن الدين بوي وليس للمرتهن ولا للراهن اخذه من يده فان هلك في يده هلك من زمان المرتهن دا دو حکم به ولګیدل پوه شوي به شپږم مسله راه د نقود او د مثلیاتو نو زوات الامثال شرحن کې خودل شي او کې خودل شي پیسې چا سرهن کې خودل شي او دام کې خودل شي رسي به ولې مونږ ویل کوم شی به جایز ده رهن سیده نو ام زوات الامثال به سیده او که پیسې څوک بنور به سم باندې خلی خرسي به سیده رهن سیده ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وسي حکمونه بیانې دی ملي سمان ازما غنم ورپوري دی او ما سره غنم رهن کی خدي من می ورپوري دی منی خدي او ما نه هلاک شو بس خيسه سر بر شو ختم شو رسي فإن رهنت بجنسها وهلكت بمثلها من الدين او کلس من غنم می ورپوري دی منی راسيخي او من ختم شو اگر که کرتوب او کوټتوب کې فرق دی د اعتبار نشته ځکه دا خو موږ ویلو کنه جيدها ورديها سواء برحال دا مسله ختمه قاعده لاندې کړي ولا عبرة بالجودة والصياغة لانه ما ساقطه الاعتبار عند المقابله بالجنس دا ویل شوی لز درهم به ورپوري دي دلس درهم په وزن چندی را سریخي د هلاکه شو لقیسه ختمه رسي وما مساله اخذ الزيوب مكان الجيادي د دې سره متعلقه مساله ده ما دي مولي باندې پیسې ورپوري دي
دسی به وایو غنم مې به ورپورې دي غنم اوري به دنه ما نور غنم واخستل بدله کې را لرا کړه هغه ما استعمال کړه بیره درست پته ولګېدل چې کوم غنم ما ته بدله کې راکړي دا خو زما غیب شان نه و کمزوري و دوکې را سره کړی تاسو پوهېږئ په دې اوس به څه حکم وي امام صاحب وایي هېڅ حکم یې نشته بس خبره زړه څومره غنم یې ورپورې موقع مې ورکړي دي کیسه خلاصه ده جهید او ردی پکې پرېږده او صاحب د قدري وایي چې د صاحبانو قول دا دی صاحبانو چې کوم زیو پې تې اخیستي کوټه داسې کوټه به نور وګوري وابوله واپس ورکړي او کوم کری به ورپورې دي کره به دې والي که پوه نه شئ خو صحیح دا ده چې امام محمد رحم الله دا د امام صاحب سره ملګری دی نو هغو دواړه وایي بس کوټې ته قبضه کړي وو هلا کړي دی او یعنی خوړلي استعمال کړي دی او کړو دواړو صورتونو کې قصه ختمه ده امام یوسف رحم الله وایي ک کوټې ته قبضه کړي وو استعمال کړي دي نو اوس به دغه کوټه مثل وګوري او ولور کې وزي کړه به دیوالي او فتوا د امام یوسف رحم الله په قول معنی ده پوه شولې البته دا مسله کومه دوه تقسیم کو دوه صورت دي جوړ کو اول صورت دا ده چې دی اسب مولوی صاحب باندې زما مثلا کرا غنم ورپوري کرا پیسې مې ورپوري وې د مالک کوټه راکړي او په حالت د قبضه کې ما ته پته و چې دا د غشن کوټه دي او به مې ته واخیستل او ته واپس مې نه کړه دې صورت کې به اختلاف نشته دی بده کې اجماع ده چې زه به عیب باندې راضي وم لکه څنګه چې خیر عیب کیو ایږي او دویم صورت دار چې کله ته ما قبضه کوله وخت ما ته پته ونه لګیدل دې کې به دوه صورت جوړيږي کچري موجودي دا وته وای چې لکه دا د خپلوال او مال خپل راکا پوه نه شولې چې کله د قبضه کول دي مرتهین دغه وخت ته پته نه و مرتهین مو ما ول دغه متعلقه مسله د درهن سره کله درهن ولا مسله نه د اصلا د منځ ما غنم ورپوري ما ته غنم واخصل په وخت د قبضه کې راته پته ونه لګیدل چې کوټه دي مې چې کله قبضه کړه به راته پته ولګیدل چې لکه دا کوټه دي زما په کړه ورپوري دي زبته مطالبه وکم چې مال مې خپل کړه غنم راکاو د کوټه واپس درواله ترڅو چې ما کوټه واپس کړی ورته نه او ما سالاک شو ندرهن په حکم کې نه دي کله ما سره امانت ونه رسیدلې او کله مې چې ته واپس کړو د بیرله قرار راکړ بس به قصه ختم شو او که استعمال میکړه نو به دغه کتاب والا مسله ده تاسو ګورئ ازيوب ما استعمال کړو من کان له دین علی غیره فاخذ منه مثل دینه فانفقه ثم علم انه كان زيوفا فلا شيء له عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله ومحمد يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد بنا بر قول صحیح امام محمد رحمه الله امام ابو حنیفہ رحمه الله کے ساتھ ہے فتوی امام یوسف رحمه الله کے قول پر ہے القول الصواب کی دغه شان دي مخکې راځي اتم مسله رهن د شیئین وبدین برو ګورئ یو دین کې دوه شی نه رهن کې خودل رسو به بل مسله را روانه ده په دوه شیینو کې یو شی رهن کې خودل د دې برعکس ده نو دواړه جایز دي دوه شیینو بدله کې یو قرض کې دوه شی نه رهن کې خودل مثلا ما منی دې سب مولوی سبا 1000 روپے قرض دي او ما د سره دوه قدرت کتابونه کې خودل اوس به حکم سي اوس دې مسلې دوه صورت دي کتاب ولا یو بیان کړی دی نو کچري دا دوه کتابونه می ورکی خودل ورته ویل چلکا هم د 1000 روپو بدله کې دا دوه کتابونه تاسو سره دي
نو که 500 روپۍ مې ورته ورکړلې قرض مې ادا کو یو کتاب هم ته نشم راخیستلی لا په دې اتفاق دی ځکه دا دواړه کتابونه په حکم د مبیعي کې لیکي یوه مبیعه ده ټول یو شریک سمن دی 1000 دلته دا دواړه کتابونه شی مرهون په یو دین کې 4000 روپۍ وي تر څو چې دین نه پوره شوی د شی مرهون څوک جز نشي را بار کولای نشي ایستلای تاسو دا کنه دا خو دواړه د شی مرهون اجزاري دواړه په شریک شی مرهون دي دا کتاب ولا مسله اور سره بل دا ده چې 0 روپۍ می را باندې د په ما باندې 0 روپۍ دي د قدرت د دوه کتابونه مې ورسکه خو د لورتم ویل دا یو په 500 کې او دبل په 500 کې تقسیم د سامانو څنګه چې مبیع کیږي خیال می رسې به همغه چې ویلو کنه اختلاف د صفقې کله راځي نو هل تصویبین ویلو چې کله د تقسیم د سامان وشي اختلاف د صفقې راځي دا تقسیم د تفصیل د تفصیل د سامان وشو په دې صورت کې مفتابه را اداره چې ما 500 روپۍ ور ادا کړلې نزدې یو کتاب راخستلې شمه ځکه دلته تفصیل د سامان سره د شی مرهون یو نه دی دا دوه ګرځیدل او ګویا چې دینم دو دین یو ادا کېدل سره بل واپس کول شو د خپل شی مرهون واپس کول شمه یو اگر چې بده کې ور اداره چې نشو واپس کوله تاسو نه رسیدل مخکې راځي ومن رهن عبدين ب1000 فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين نهم نمبر مسألة التوكيل ببيع الرهن توجه جي مخکې کوم مسألة دې رسول هغه سره برابر ده ما غشان مسألة ده مسألة ده چې په دې اسیب مولوی سیمه نظام قرض ور پورې ده او مثلا د امداد الفتاور سره کې دي او ما د دوړو اتفاق او چې زما په ځمانه دي سب سره کېدا مونږ ویلو کنه درېمګړي سره عادل سره شی مرهون کې خودلې شي او عین عقد وخت کې ور سره دا مسله وشول د دې دوه صورت دي خو وخت شي وته اوله مسله دا شوله چې عاقدین شی مرهون د ثالث سره کې خودلې شي د جایز ده اوس دوه صورت دي کله عین عقد وخت کې دا شرط ولګیدل چې بې راهنه کچری روپۍ دي 30 تاریخ یا یو میشو توروخ یو معین تاریخ هغه پورې ادا نه کړي دغه عدل بد شي مرهون خرڅي مال به خپل روپۍ راکړي عین عقد وخت کې را شرط ولګیدل د مناسبات رهن شرط دی له اعتبار شته هم ویلو مناسبات نه به ټیکي نو په دې صورت کې هغه ول حکم ولګوي چې دا شی مرهون نزت رئیسل شمه رخصتل شم مرتين ان تراهين رخصتل شي التم ویلو کنه ور سره یو نوې حکم زیتی ولګوي چې کله ټیم پوره شو نو د عادل دا کول شي چې دا شی خرڅ کی او ما چې کوم روپۍ په داسې بربور دي د مرتين چې کوم روپۍ براهین دی هغه ته مرتين لور کی کته باقی بعد شوی براهین لور کی تاسو راسي کنه دیم صورت بده کې دا ده چې نه عقد وخت کې شرط ونه لګي بس هم د تش خبره وشي چلکه دواړه به شریکا دواړه راضي شراهین مرتين چې دا شی مرهون بد عدل سره کیدو نور شرط متونه لګي نو په دغه صورت کې که هلاک شو حادثي وایو کله ما ته په ټیم باندې پیسې رانه کړلې نو دا حق نشته عدل ته چې شی خرج کې مرتين تخبل پیسې ورکی ویږي به بلکې مرتين بلال چې قاضي صاحب ته وایي بې ما وته ټیم پلان کې یاد کړو د سړي ما ته پیسې رانه کړلې لہذا دا قید کا اب ان شاء الله موږ ته حجر کې راشي کا پیسې تر لواله بلکې قاضي ډاری کوم دا کول شي مرون روالي عدل ته وی تراکا او خرڅي کې پیسې مرتين ته ورکی تاسو په نه شولې برحال ګوره دا قدینو پر رضا باندې شی مرهون د عدل سره کې هودل شي دا یو مسله او عدل بلاس کې هلاک شو دا مينو ویلي مخکې تیر شوی وو ابد مرتهن په زمان کې هلاکیږي او به دوه صورتونه دي چې شری د عقد په وخت کې شرط لګیدل وو چې د ادمي استیفا په صورت کې با مقرره تاریخ باندې
عدل شی مرهون خرڅي نه خرڅول شي او کنو هغه شرط لګیدلې به عدل چې شی مرهون نشي خرڅولې ور سره دریم حکم ملګری کا نه راهین د عدل د دې وکالت نه معزوله کول شي دا هو وکیل کړه کنه تاسو سره وي او نیت مرتهن معزوله کول شي ولی د دوړو برزا باندې دا مقرر شوی دی نو د یو په وجه باندې ختمي کینه تر څو چې دوړه راځي شوی نه چې وای بس شمنګ ته بس کا او ته نور بری شولې ځه ویږي به یعنی ته استاد ذمہواری من ختم کړله اورا فین وکل الراهن دا اصل کې وکالت کې براله به راشي چې څو صورتونه کې وکیل چې لیکنه د موکل په معزوله کېدوم نه معزوله کیږي هم تباکه چې تبا شي څه مته په څو صورتونه کې وکیل د موکل په موضوع کېدوم نه موضوع کېږي کې دا صورت دی به براله راشي فإن وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما في بيع الرهن ما دا خبر پوره ونه کړله خپل راهن چې دی راهن مرتهن تم ویل شي بلانی ټیم پورې مې روپۍ دا نه کړې دا شی مبیا خرڅول شي دا مې پکې نه ویلي دا به پکې څه وایو انا به توجه غیر کیوم تاسو ویږئ کنه نو که عقد کی شرط ولګیدل مرتهین خرڅول شي خپل حق به حاصل کی کله چې ټیم پوره شي او روپۍ ور نه ور کړی او که عدل له ور کړی شرط لګول هم خرڅول شي او که دا عدل نه لا وسی او درمګړی یاد کړی چې هغه سره د مرهون شی په قبضه کیم نه ورته وی چې لکه بلان کې ټیمه پوری روپۍ تار را نکړلې پلان کې سړی برازي او د مبي به خرڅي دا مشه مرهون به خرڅي مال به حق را کوي تاسو ورسېدلې د شی مرهون خرڅول نه خرڅول به اعتبار سره د غدري خبره وکړلې مرتهین تک شرط ولګیم سیدا عادل ته ولګیم خرڅې به سیدا عقد بوخ کې شرط ولګي او غیر قیاد کی عقد بوخ کې شرط ولګي سیدا او عقد بوخ کې شرط ونه لګي یې نشي خرڅولې او غیرهما فی بيع رهن عند حلول الدين فالوكاله جائزه او لكم دار دا وکالت جائز ده فإن شرطت الوكاله في عقد الرهن دا شرط وکالت لګیدل درهن کم عقد کېدل باغی کې نو وسوکم دار فليس للراهن عزله عنها فإن عزله راهن معزول کول نشي وکیل او که معزول کی حقیقی تور باندې به نه معزول کیږي او کراهن ملشي دلته عزل وکالت ختميږي چې کله موکل ملشي وکالت ختميږي دته حکمی عزل ویل کیږي په دې صورت کې لم ينزل اذن دلته هم نه حقیقی عزل سره معزول کیږي او نه حکمی عزل سره معزول کیږي پوهیږئ کنه لسم نمبر حقوق المرتهن مرتهن څه حقوق دي را تبایني ملي سب اگر چې شی مرهون د مرتهن په قبضه کې دی به مراهن طویل شټیم پټیم چې زما پیسې را کذب دي شی مرهون څه کومه استعمال ولې نه شمن مال مې خپل پیسې را کړ او دویم حق راهن غواړي چې د شی مرهون کیسه تصرف وکي خرڅي را خرڅي نو مرتهن ته منې کولې شي نه به خرڅي دا بل حق دی ها چې کله هغه ورته پیسې خپل ورکړلې نبی بوته د شی مرتهن بوته شی مرهون حواله کی پس به قصه ختم شو لکه به خرڅي او خرڅ کوي ورسېدلې په نڅوي وللمرتهن اي طالب الراهن بدينه ويحبسه به حتى دا خبر میګونکله تر دې چې قاضي صاحب ته ویلي چې ماته شی راهن کینی ولې خو زه به دې څو کوم استعمال را جایز نه دی نو دا که پیسې ماته نه راکې ټیم پوره شوی قید کې قاضي به قید کړي دا به ان شاء الله کتاب الاجر کې راشي اگر چې شی ترهن کې منی ولې دی وان كان الرهن في يده وان وسليك اگر کرهن بلاس کې دی بهم قرضم دی غختل شو کني ورکه قاضي ته ویلي شي قید کې فليس عليه ان يمكنه من بيعه نام بنه د لازمه چې هغه ته بيع قدرت ورکی زراهینه خرڅه کړم بنه د لازمه درې حقوق شو او دا وان شرط یم ویل شي وسلیه کنه کو وان كان الرهن في يده کچری رهن بلاست مرتهن کیو ان فليس عليه يمكنه من بيعه د سمل کی خوله معنی صحیح وا
حتى يقضي الدين من ثمنه قرض ادا کو بس به ټیک ده. فاذا قضى الدين قيل له سلم رهن اليه وسوتلك شيء مرهون ورک قرض خو در لادا کو. دیکھ یو دو مسلې دي جزئیات دي تاسو متوجي شئ. راهن پیسې مرتهن ته ورکړې ولا مرهون دي قبضه کړه نه دی او پلاس کې د مرتهن هلاک شو. نو با هلاک من الاقل من قيمته ومن بالاقل من قيمته ومن الدين خبر هل نه ده بلکې صرف من الدين ده. مرتهن ته قرض چې د دین ادا کړی دی او پلاس د مرتهن کې د مرهون هلاک شو څومره قرض یې وردا کړی به واپس وریو قصه به ختم شي صرف دین به دی رسی بي. یو بل صورت دی کله چې مرتهن راهن ته وی ځاله ته ما بریک للی قرض مرا کا راشد شی مرهون دی ویسا په دې صورت کې شی مرهون هلاک شو نو ستب امانت حسابيږي استحسانا او امانت کی تاوان نه ندی صورت کې وتاوان نه پوه شئ به. یو لسمه مسله تصرفات دراهن پرهن کی لکه څنګه چې وختي منګ ویل دا د مرتهن حق دی چې راهن د تصرفاتو نه منع کی دا حق دی. اوس راهن تصرفات کوي باغې باندې ځل حکم جاری کوي وخت شی تاول نمبر دا شی مرهون خرڅي نه دا بیا په اجازه د مرتهن باندې موقوف وي ځکه ید د مرتهن دی په ملک اگر چې راهن دی خو ید د مرتهن دی دا به بیا موقوف وي څنګه چې مخکې مونږ ویلو. نو کبه دوه صورت دي که مرتهن ویل ته به اجازه نه ورکوم بس بیا واپس ختم شي او که مرتهن ویل چې د به اجازه ورکوم بیا بنافذ شي او کوم سمن چې د مبيع راشي د مرشي مرهون هغه به د شی مرهون په مقابله کې مرهون جوړ شي اما به په مقابله کې به سمن مرهون شي رسي به. واذا بار راهن الرهن بغير اذن المرتهن فالبيع موقوف فإن جاز والمرتهن جاز وإن یو صورت مې پکونه ویلو دا بیا راهن شی مرهون خرڅ کو د مرتهن په اجازه به موقوف وي. کچری راهن را لیو پیسې مرتهن تور کړ څومره قرض به ور پوريو ابا بخپل نافذ شي او که پیسې راهن مرتهن ته حق نو ور کړي پیسې نه ور کړي وی غدو صورت دي کوي چې نه منه ختم بشو کمنه مې نافذ بشي پوه شي به. دا یو تصرف دا د بې تصرف ها چې دا د څه تصرف تاسو عنوان ورکول شي چې د کی رد کېدل شي واپسي. دویم تصرف یعنی غیر لازمه تصرف بل تصرف لازمه ده غلام د مرتهن سره قبضه کیږي د رهن کې او راهن ربات سي دلو دا غلام آزاد کو نو حکم دا دی اول توجه جی چې بس غلام آزاد شو نقد لازم د کیسه ختم شوله. اوس مرتهن ته نقصان ورسېدل اوس هغه د خپل قرض څنګه وصولي نو ما ته متوجي شي. اوس به منګورو دا راهن مالدار دی که غریب دی کچری مالدار او د غلام کوم قیمت دی هغه ته وزګورو کنه به وره راهن مالدار دی که غریب دی د غریب تر مخ کې دا مسله سره خدا اسانه ده کراهن غریب دی نو غلام ته ویل شي ته د کار کوکا چې مهنت وکا او څومره قرض شه د مرتهن راهن پورې ور پورې دی اق مرتهن تراوړه به تخپل کار کې اور سره دا حکم هم دی چې کله د راهن مالدار شو سباله دا کوم قرض چې د راهن د پاره غلام مرتهن ته حواله کړی د بدراهن نالم دا واحد یو صورت دی چې بده کې غلام سعی وکي او به د مولانا واپس پیسې غواړي تاسو په شولې دیم صورت دار چې د مرتهن کتاب کې ول لیکل دا مرتهن راهن چې د مالدار دی نو به وګورو نیټه پوره شوی د قرض کنه دا یا حالی دی یا نیټه پوره شوی دا نو په دې صورت کې بده دی غلام کم قیمت دی ابدا راهن نوالی یا رهن کیږي دي
اچھا جی الټه می ویلو کچري نیټه پوره شوې ده نو ډایرک براهین ته وی بې مال خپل قرض راکا قیمت د غلام نه قرض راکا نیټه برابر ده حتی قاضي به بجیل تم پکې واچي کني ور کوي کمالدار دی به ټول مټول کی کتاب الحجر کې براشي کا کله چې مدیون مالدار ټول مټول کوي قاضي به جیل کې چي ترڅو چې قرض نه ادا کړي دلته جیل کې مچي او کچري لا ټیم پکې شتره قرض باندې ټکی نبی د غلام کوم قیمت دی ابد مرترهین نوالی اب برهن کی دي پوه شولې به وګوره درکشن وینا تقراهن عبد الرهن بغیر اذن المرتهین دا بغیر اذن المرتهین ویلو دي کې بل صورت مروبه سي ک په اجازه د مرتهین باندې آزاد کو نبی غلام باندې سعی ما نشته غز باقي سخت مشوله نفذ عتقه اول حکم عتق نافذ دم فإن كان الراهن موسرا مالدار دي دو صورت دي کې دین حالي دي طول به اداء الدين او کچری دین مؤجل دي اخذ منه قيمه العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين ترڅو چې دین ټیم نه راغلی خبره به دا شی مرهون د قیمت به برهن کی او کراین موثر دي استسعي العبد عبد نبا مطالبه کیږي ته مهنت وکړه په قیمته فقضا به الدين دین باغین ادا شي ثم يرجع العبد على المولى دا هم ویلو کنه تصرف ثالث استهلاك دی لک برو ګوري دا شی مرهون راهن هلاک کو د مرتهین په قبضه کې و هلاکی کو بدل ته دو صورت لګي دی تاق پشان کچري مالدار دی یا به مالدار یا به غریب وي کمالدار او ټیم پوره شوی ادا یې مطالبه وتی وکي او کټیم لنی پوره شوی کوم شي چې هلاک کړي قیمت بتیوالی ځان سره به قبضه کیږي پوه شوی به قلی او کچری غریبو به څنګه کیږي کله ته غلام نشته چې صاحب یو هلاک شوی دی کوم شي چې هلاک شوی دی کنه او غلام کېدل ضروري نه دي هجي وكذلك ان استهلك الراهن رهنا وان استهلكه اجنبي دور بس بل مساله ده کدا شی مرهون اجنبي هلاک کو نو به د دې ټول ذمہوار چې مرتهین دی ښا ابزي عدالت کې چې تم رکیس می سیابا دغه ثالث اجنبي سره د مرتهین چي فالمرتهن والخصم في تزمينه فيأخذ القيمه برحل کدا چې هلاک کړي دغه قیمت اصول کو او رهن کې کیدي وتكون القيمه رهنا في يده قیمت بده د یوم هلاکا خلیکا برحل لاندې ثابت لري د اتلاف الراهن كايتاقه مخکې راځي 12 نمبر مسله جنایت الراهن والمرتهن والرهن راهن جنایت وکي مرتهن وکي یا رهن دا شی مرهون جنایت وکي اوله مسله دا کچره راهن جنایت وکي لکه مخکې تیر شولا ناغه نه د مضمون وي کمالدار او فلحال بوتوي او ټیم پورو پیسې راکا دسه وکنه او که ټیم پکې باقی قیمت به تیوالي رهن کې به کیدی بهر حل به مضمون وي او که جنایت مرتهن وکي شی مرهون کې نو کټول هلاک کو دغه موافق بدین ختم شي او که څومره هلاک کړي نیمو ربع وصل سوغي موافق به دین ختميږي او که جنایت رهن وکي دراهن څه هلاک یا د مرتهن هلاک کی د کتاب ولا مسله لیکلي دا به هدر وي تاوان موان برهن نشته دي خدا هغه جنایت د چې قصاص پنه واجبېږي دا مسله دا غیوه او کله چې جنایت چې قصاص واجبېدلو غلام مرهون مرتهن راهن ملکو اوس به هدر نه دغه غلام مرهون به قصاص کیږي تاسو په شولې ګورئ وجنایت الرهن وجناية الراهن على المرتهن مضمونة وجناية المرتهن عليه تسقط من الدين بقدرها وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما حذر بطولك حذر دي ابره مسله کې غلام مبارک منګ ویل دا به واپس مولانا اخلي کنه لاندې قاعده لیکري من قضا دین غیره
چا چې د بل قرض ادا کو او دا مستر دیتا چې د بل قرض ادا کی محتاج ورتا يرجع عليه وان متبرعا لا رجوع به کوي او که متبرع به رجوع نه کوي دا به ان شاء الله کفالت کرا لراشي دیار لسمه مسله اجرت د مؤنت درهن او داغي د نما دا شی مرهون د دې خرچه به بچا باندې راهین به کې مرتهین باندې وي لاندې وظابط لیکلي تاسو متوجه شئ چې درهن د مصلحت د بار څومره خرچي کیږي او د شی مرهون د بقا د بار څومره خرچي کیږي دا ټولې به پراهین باندې وي دین سره تعلق دی او د شی مرهون په حفاظت کې چې څومره خرچي کیږي دا به په مرتهین باندې وي راسي به حتی مسله دا ده چې چې مرتهین ته اندازه وشول چې د شي خرچه د باندې ډیریږي دا هم د تباہی کوي به قاضي صاحب لور شي قاضي صاحب بل شي خرڅ کی او قیمت به ولرهن کیږي نو ضابطه لیکلي ان كل ما يحتاج اليه لمصلحه الرهن کم شي ته چې احتیاج وي د رهن د مصلحت په وجه وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل او لا يعني رهن سګټه کوي کني کوي لان العين بقيت على ملكه وكذا منافعه مملوكه له وذلك مثل نفقه من ماكله ومشربه خوراک سکاک دي دغه شان ګړي رهن کی خېدي دغه سرول دي دغه اجرت دي غلام دي دغه کپړې دي او دغه شان خزره ماشوم ته پي ور کوي ماشوم رهن کی خېده او د نهر هغه سټ کول دي یا باغ دي دغه وبکول دي وغيره لاندې ورپسې ډورم لیکلي وكل ما كان لحفظه او لرده الى يد الراهن او لرد جزء منه كمداوات الجرح زخمي سے دوائی ورلکی فهو على المرتهن بوي لك اجرت حافظ اجرت بيت الذي يحفظ فيه دا ټول به بچا باندې وي دا به مرتهن باندې وي ځان سره یاد ساتي کا رستو یو مسله روان ده کې به دا وایو نو وي واجرت البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن واجرت الراعي على الراهن ونفقه الرهن على الراهن رهن مطلب مرهون ونماؤه او کما نما شرط له شی مرهون اغبم دراهین وی ځکه نو تاوان ټول دراهین کیږي بلکې شی اصل کې دراهین دی فیکون النماء رهن مع الاصل تاسو لګو ګورئ شی مرهون کې نما راتله زیاتی بړوتری راتله هغه بړوتری چې دا اب هم رهن وی دی ولاندې صورتونه ذکر کړي دي ضابطه سره ان كل ما يتولد من عين الرهن هغه شی چې د عین رهن پیدا کیږي لکه ولد دی غوای و بچی راوړو مثلا بوټي ته رهن کیږي میوي وکړلې غوا کې پي پیدا شو غړي بزیوي وړي پکرا لګړي وي او يكون بدلا عن جزء من اجزاء عين الرهن يد عين رهن د اجزاء د یو جزء بدلو لکه غلام یې چاته لاس کټ کو نو غدیت ته واخست مرتهین بدله کی نشي مرهون لاس شکټ کړو کل ارش والعقر يسري اليه حكم رهن حکم مسله دا شول چې ټول ته د رهن حکم را جاری کیږي کا دا رهن وی ويكون رهن مع الاصل وما لم يكن متولدا من عينه كالعين نني متولد او نه بدل دغه د اجزاء د عين نوي لکه کسب کړي کسب یی چاله اجرت معنی ورکړو د شی مرهون هغه کې اجرت را لې یا چاو ته څه هبکله یا صدقه کړه ورته نه دغه بد رهن په حکم کې نه دا ډایرک راهین تسپارل کیږي تاسو پوه شولې نو چې کوم متولد عین رهن او یا دغه د اجزاء بدلو دا به د اصل سره رهن وي او کوم چې د شی مرهون متولد نو د اجزاء بدل نو هغه رهن نبی ویږي به استاد لک برو غره مثلا د یاسب مولوی سما سره وارهن کی خدا دې بچی راوړو متولد ده کنه نو بچی مرهن په حکم کې شو نو که بچی هلاک شو طبعا د هیڅ خبره نشته هلاک بشي توانی په ما نشته رهن په حکم کې شوی دی خو مضمون نه دی مضمون به کله جوړیږي لکه صبر وکړي خبرې ته
توان یې نشته او کچری مور هلاک شول دا غوا هلاک شول نو زه به دا بچی د مور په ځای ودرېږي دا به مضمون شي اوس نصیب غواړي چې دا بچی زما نه راخلاص کړي د بچی د ده دی که نه د مرهون بچی چې هغه د راهین نو غواړي چې دا بچی ما نه آزاد کړي ویسي د غوا بچی دی نو کوم وخت چې افتکاک کوي که نه دا بچی خلاصي دغه وخت دا بچی مضمون ګرځي دغه وخت څومره قیمت دی قیمت ته به ګورو نه رسېږي اوس وخت شی وته مسلې ته وخت شي غوای رسېږي او بچی راوړو غوا هلاک شول بچی اوس ما سره برهان کې پروت شو ولا مضمون نه دی دا اوس غواړي بچی را آزاد کی دی وخت دا مضمون شو اوس څومره روپۍ به ما لره کوي چې بچی آزاد شي ټولې به راکوي که نه وینا کوم وخت چې قبضه د غوا ما کوله د شی مرهون هغه وخت څومره قیمت یوم القبضې له اعتباري قیمت کې کنه او دا بچی به وګوري یوم الانفکاک کې د دې څومره قیمت دی دواړو به تناسب معلوم کی مثلا 2000 روپو غوا دغه وخت کې 1000 روپو بچی دی داسې ده نو بچی ثلث شو مشترکه نه داسې ده نو چې د ماته ثلث دین حواله کو بچی به آزاد کی وایي به او که بچی غوا قیمت نیم نمو نو چې نیم قیمت ادا نیم دین ادا کو بچی به اخلي او که بچی د دوه ثلث غوا ثلث نو دوه ثلث دین ادا کو به کنه پوه نه شي ته وګوره فین هلك النماء هلك بغیر شيء لك ذک سمول الک دا مضمون نه ده کنه تر وسه پوري او کله به مضمون کیږي افتکاک په وخت کې وان هلك الاصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمه الرهن يوم القبض ويلوها قيمه الرهن يوم القبض لاعتبار ویلی مشروکین او قیمت د نما کې يوم الفكاك لاعتبار فما اصاب الاصل سقط من الدين بقدره وما اصاب النماء افتكه الراهن به من ول 3000 روپۍ جوړ شو لزر د بچي 2000 د توجه جی غواوي او قرض یې باندې قرض مې په ورپورې دی 900 نسلس په 900 کې سوی 300 روپۍ برای کې بچي آزاد کی حالانکه بچي د 0 روپۍ دی باقي 600 روپۍ هغه خو هلاک شوی ما سره مضمون وکنه الاړه او که 3000 زر روپو خیره 2000 روپو غوا وزما په 6000 روپۍ پورې وي و 0 روپۍ نه 2000 روپۍ چرا کړل به بچي آزاد ای علم دی